زیات تر خلکو پکې تپوس کاوه چې د خولې بدبو چې ده دا به څنګه ختمېږي. بیا په دغه خط باندې به زه تاسو ته دا خبره وکړم چې ما ته خلکو ډېر زیات کمنټس دا کړي دي چې ته ویډیو شارټ کوه. دوستانو ویډیو زه انتهایي کوشش کوم چې زه ویډیو شارټ وکړم. دا ویډیو به انشاءالله زیات نه زیات 1 منټ وي. دوستانو د خولې بدبو چې کومه ده دا 2 قسمه. د خولې بدبو 2 قسمه. یو قسم چې دا نو دا د غاښونو د وجې یا د خولې د ګندګۍ د وجې نه، او دویمه بدبو چې ده هغه ستاسو د معدې د وجې نه. دوستانو دغه 2 قسمه بدبو چې ده دا به ته څنګه ختموې؟ د دې لپاره ډېرې اسانې طریقې دي. د فسټ اف آل طریقه دا ده که چېرې ستاسو د خولې بدبو چې ده دا د معدې د وجې نه وي، ستاسو معده خرابوي، نو د هغې دپاره ښه خبره دا ده چې تاسو دا 3 څیزونه واخلئ. د فسټ اف آل کلونجي، کاږه او د هغې سره سره ملخوځې. دا 3 څیزونه چې دا تاسو واخلئ دا د پنسار سره میلاویږي، کوم چې د مسالو دوکانونه وي. او په دې 3 څیزونو کې بیا ملخوځې چې کومې دي دا وړه کئ، او دا نور 2 څیزونه چې دا به نه وړوئ، کلونجي او کاږه دا به نه وړوئ. دا 3 څیزونه تاسو واغست، ملخوځې تاسو وړه کړئ، نو ماښام به تاسو څل کوئ. ماسخوتن کله تاسو اوده کېږئ نو کاږه او ملخوځې دا کلونجي دا به تاسو اوبو ته واچوئ، او سحر چې کله راپاسئ نو دغه ملخوځې چې کومې تاسو وړه کړي دغه به ورته نیمه چمچ واچوئ. دا نور به یو چمچ اچوئ، دا به ورته نیمه چمچ او اوبه یې لړئ او بیا به یې چاڼ کړئ. دغه اوبه به تاسو وڅښئ. انشاءالله چې د 2 هفتو د څښلو نه بعد به ستاسو د معدې چې کومه جراثیم وغیره هغه به هم ختم شي، د معدې مسلې به هم ستاسو حل شي، او د هغې سره سره به ستاسو د خولې بدبو هم ختمه شي. دویمه که چېرې دا بدبو ستاسو د غاښونو د وجې نه وي، د خولې د وجې نه وي، نو د هغې دپاره خو اسلام ډېر اسان حل ښوولی دی. د اسلام د طرفه هغې دا حل ښودلی شوی دی چې غوره خبره دا ده چې سړی مسواک وکړي. مسواک میلاویږي، او ښه خبره دا ده چې سړی 5 وخته لمونځ کړي، د هغې دپاره مسواک کړي. خو که چېرې تاسو مسواک نه استعمالوئ نو د ټوت پیسټ بیا طریقه دا ده دوستانو چې تاسو ماسخوتن اوده کېږئ نو ټوت پیسټ کوئ، او سهار چې کله تاسو راپاسئ نو ټوت پیسټ وکړئ. خو چې کله تاسو ناشته وکړئ که نه، د ناشتې نه بعد هم ټوت پیسټ کوئ. په وجه د دې چې ستاسو په خوله کې د دې ناشتې نه بعد چې کومه ګندګي ونښلي، بیا خو تاسو د ډېر ټایمه پورې خوراک نه کوئ، نو چې ستاسو دا خوله چې ده چې دا صفایي. دوستانو دغه 2 اسانې غونډه طریقې وي چې ستاسو سره د خولې په هکله باندې شریکې کړمه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو مخکې شیر کړئ. د نیکسټ ویډیو پورې ما مشتاق خان بنو ته راکړئ اجازت. الله امان.